بسم الله الرحمن الرحیم. د طهارت متعلق دوهم نمبر سوال. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي که چیرې نجاست غلیظه د یو درهم په مقدار کپړو ته ولګي او د هغه وروسته دغه نجاست وچ سي یعنې خشک سي او د دې مقدار تر یو درهم کم سي، یعنی د لګېدلو په وخت کې د دې مقدار یو درهم وي، د هغه وروسته خشک سي او وچ سي، مقدار یې کم سي تر یو درهم، آیا اوس د دې نجاست سره لمونځ کول جایز دی که نه دی جایز؟ دا نجاست په شریعت او په اسلام کې معاف دی او که نه دی معاف؟ جواب د الله تعالی په توفیق سره دا دی چې ګورې نجاست پر دوه قسمه دي، یو نجاست غلیظه دی او یو نجاست خفیفه دی. نجاست غلیظه هغه نجاست ته ویل کیږي چې په اسلام کې هغه د یو درهم په مقدار معاف دی. د یو درهم څخه کم که د هغه مقدار وي یا د یو درهم مطابق د هغه مقدار وي نو دا په اسلام کې معاف دی، د دې سره لمونځ کول دا جایز دی. اما راګرځول یې ښه خبره ده. یو درهم دا د لاس د ورغوي په مقدار راځي، یعنې دومره مقدار دا نجاست معاف دی. که چیرې پر کپړو لګېدلی وي تا د دغه کپړو سره لمونځ وکړئ نو ستا لمونځ جایز دی. لیکن تر یو درهم زیات دغه نجاست غلیظه د دې اجازت نشته، په اسلام کې دا معاف نه دی. که چیرې د یو سړي پر کپړو باندې یا د یو سړي پر بدن باندې نجاست غلیظه د یو درهم څخه زیات لګېدلی وي نو د دې سره د لمونځ کړی وي نو دا لمونځ جایز نه دی، لمونځ فاسد دی، راګرځول یې لازمي دی. دوهم نمبر چې دی هغه نجاست خفیفه دی. نجاست خفیفه دې ته ویل کېږي چې هغه څلورمه حصه معاف وي، یعنی که چیرې کپړې ته ولګېږي نو د هغې کپړې که څلورمې حصې ته لګېدلی وي نو بیا دا معاف دی، که تر څلورمې زیاتې حصې ته لګېدلی وي بیا معاف نه دی. مثال په طور لستوڼي ته نجاست خفیفه ولګېدی، نجاست خفیفه چې اوس لستوڼي ته ولګېدی نو موږ به حساب ورته کوو چې د لستوڼي د څلورمې حصې څخه کم دی او که زیات لګېدلی دی، یعنی لستوڼي په څلورو حصو تقسیم کړه، کې څلورمې حصې ته لګېدلی یا تر څلورمې حصې کم لګېدلی نو نجاست خفیفه معاف دی. که چیرې تر دې زیات لګېدلی و تر څلورمې حصې بیا دا معاف نه دی. یعنی په نجاست خفیفه کې یو څه گنجائش شته په اسلام کې، لیکن په نجاست غلیظه کې گنجائش نشته، صرف د یو درهم په مقدار گنجائش شته. اوس که د یو چا کپړو ته نجاست غلیظه لګېدلی وي او د لګېدلو په وخت کې د دې مقدار د یو درهم وي، یعنی تر یو درهم زیات وي د دې مقدار، او د هغه وروسته دغه نجاست غلیظه خشک سي یعنی وچ سي او د دې مقدار راکم سي تر یو درهم، نو د دې نجاست سره لمونځ کول دا جایز نه دی، دغه نجاست دا معاف نه دی. ځکه چې د لګېدلو په وخت کې د دې مقدار یو درهم و، تر یو درهم زیات و، نو چې یو درهم څخه زیات د دې مقدار نو بیا دا معاف نه دی. که څه هم وروسته دا نجاست تر یو درهم راکم سوی وي لیکن بیا هم دا په شریعت او په اسلام کې معاف نه دی، بلکې اعتبار د لګېدلو وخت کېږي چې د لګېدلو په وخت کې د دې مقدار څومره، که په هغه وخت کې تر درهم کم نو بیا معاف دی، که په هغه وخت کې تر درهم زیات بیا معاف نه دی. شامی جلد نمبر 1 صفحه نمبر 521 کې راغلی دی، بالکل بعینه دغه مسله ذکر شوې ده په شامی کې. لو كانت أزيد من الدرهم وقت الإصابة ثم جفت فخفت فصارت أقل منعت. شامل کلی دی وی کچیری نجاست لو كانت أزيد من الدرهم نجاست تر یو درهم زیاد وي، وقت الاصابه د لګېدلو په وخت کې د اصابت په وخت کې کپړې ته یا بدن ته د لګېدلو په وخت کې د دې مقدار تر یو درهم زیات وي. ثم جفت د هغه وروسته دا نجاست خشک شو، فخفت بیا هلکه شو، فصارت اقل او دا تر یو درهم کم وګرځېدی، اوس تر یو درهم کم شو. منعت بیا هم دا په شریعت او دا په اسلام کې منع دی، یعنې د دې سره لمونځ کول دا جایز بالکل نه دی، ځکه چې اعتبار د لګېدلو په وخت دی، د وروسته اعتبار بالکل نه کول کېږي.
دا رقم فتاوا تاطرخانیه جلد نمبر 1 صفحه نمبر 424 کې راغلی دی. فالغلیظه اذا كانت قدر الدرهم او اقل فهي قليله لا تمنع جواز الصلاه. يعني فالغلیظه یعنی نجاست غلیظه ان كانت قدر الدرهم کچیر د دې مقدار د یو درهم په مقدار وي او اقل یا تر یو درهم کم مقدار درهم تاسو ته ورشو چې د لاس ورغوي ته ویل کېږي چې تر دې مقدار کم یا دومره مقدار ولکه د ورغوي فهي قليله نو دې ته بیا نجاست قليله ویل کېږي. نجاست غلیظه قليله یعنی دا کم نجاست دی. لا تمنع جواز الصلاه بیا د دې سره منځ کول دا جائز دی. دا د مانځه جواز نه منکې نه راګرځي. اما کتر یو درهم زیات شلو دا نجاست غلیظه بیا د دې سره منځ کول دا جائز نه دی. دا د مانځه جواز نه منکې د مانځه جواز راګرځي.